امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې اگر چې د مانزه پر خودلو سره یو سړی کافر کیږي نه د کفر سرحداتونه یو سرحد ترسي ځکه چې ابلیس راندې درگاه شو د جنت نه وشړل شو هغه یو دوا 15 لس شل منځونه نو قضا کړي بلکې صرف د یوې سجدې نه انکار کړو صرف د یوې سجدې نه انکار وکړو رب کائنات څومره سزا ورکړو راندې درگاه یو سړی مسلمان وي مؤمن وي د ایمان دعوا کوي او بیا دی منځ پټین کې ود پات شي دی د مؤذن आवाज ووري جمعه ته حاضر نشي سورة المائدة آیت نمبر 12 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. تیرو آیتونو مبارکو کی اللہ جل شانہ مومنانو ته د وعدې د پوره کولو حکم ایفاء عهد چې ورته وایي هغه وفرمایل. اوس په دې ځای کې د دې خبرې ذکر دی چې دا ایفاء عهد او خپل وعده پوره کولو دا حکم صرف دی امت ته د دې امت مومنانو ته نه دی بلکې دا مخکې هم چې کوم امتونه او قومونه تیر شوي دي هغو ته هم الله جل شانه هغو باندې هم دغه ایفاء عهد وعده پوره کول او د خپل وعدې پاسداري دا حکم د هغوی دپاره هم څرنګه چې په دې آیت کریمه کې الله جل شانه د بنی اسرائیلو د وعدې ذکر فرمایلی دی چې الله تبارک وتعالی د هغوی نه یو کلکه وعده واغشته او په هغوی کې 12 کسان د هغوی مشران مقرر کړل او دا یې ورته وفرمایل چې زه تاسو سره یم زما مدد به تاسو سره شامل حال وي خو د هغې دپاره یو څو شرایط دي. یو شرط دا ده چې تاسو به د مانځه پابندي کوئ او دویم تاسو به زکات ادا کوئ او زما پر رسولانو باندې به ایمان وروړئ او دغسې هغوی سره به مرسته او ملګرتیا او تعاون به کوئ او دغسې د الله مدد د حاصلولو دپاره د الله جل شانه لره با قرض حسنه ورکوي. مطلب دا چې د الله تبارک وتعالى مال دغه پلاره کې دغه د حکم مطابق با خرج کوي. نو چې کله تاسو کې دا صفات پیدا شي تاسو دا کارونه شروع کړئ نو زبا تاسو لري کوم تاسو ګناهونه او تاسو به جنت ته داخلوم چې لاندې د هغې نهرونه بهیږي داسې باغونه به وي او چا چې د دین بعد هم کفر وکړو نو یقینا هغه گمراه شو د برابر لارې نه. فرمایي ولقد اخذ الله او یقینا اغست د الله جل شانه میثاق بني اسرائیل پوخ لوز د بني اسرائیل نه هغه پوخ لوز د څه شی هغه د دې خبرې و چې وبعثنا منهم او اولګل د مونږه د دوینا 12 نقیبا 12 مشران دا لوز الله جل شانه هغه نه واغشتو
چې دا 12 سرداران او مشران نقیب نقب اصل کې د یو سیزو ګرول په یو دیوال کې په یو ځای کې سورې کول او دلته نقب په معنا دی کریدنا ګرول. نو چونکې د قوم چې کوم سربراه وي د قوم چې کوم سردار وي هغه د هغې نگهبان وي د هغې محافظ وي او د هغې نگهداشت خیال ساتي نو هغې ته نقیب سردار ته وي. نقیبه سرداران مشران دا 12 کسان به ستاسو سربراهان وي ستاسو مشران به وي د قوم. تاسو به د دوی په قیادت کې د دوی په اقتدا کې به تاسو د الله عبادت کوئ او د الله جل شانه د احکامو پابندي به کوئ. او چې کله تاسو د خپل امیر اطاعت کوئ په تاسو کې د امیر اطاعت وي نو وقال الله انی معکم نو ویل الله جل شانه یقینا دوی ته زه به تاسو سره یم چې تر څو پورې تاسو د خپل د مشر د امیر اطاعت کوئ نو زما مدد به تاسو سره شامل حال وي. خو د الله مدد مؤمن ته څنګه حاصلېږي؟ د الله جل شانه د مدد حاصلولو دپاره شرایط دي د هغې آداب دي. څرنګه چې الله تبارک وتعالی قرآن مجید کې فرمایي چې وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ولا تهنوا ولا تحزنوا تاسو یریږئ ما غمجن کېږئ ما پریشانه کېږئ ما وانتم الاعلون تاسو به غالب یئ ان کنتم مؤمنین خو شرط دا چې تاسو مؤمنان یئ ایمان ولا صفات چې په تاسو کې نو تاسو به غالب یئ. نو د الله تبارک وتعالی قال الله انی معکم زما معیت به تاسو ته حاصل وي. معیت خداوندی انسان ته کله حاصلېږي؟ هغه معیت خداوندی چې کوم موسی علیه السلام ویلو ان معی ربی سیهدین زما رب ما سره د ما ته به لاره ښیي. هغه معیت خداوندی چې کوم په غار ثور کې مشرکین کفار د غار مخې ته راورسېدل د نبی علیه السلام د قتل په ارادې سره د گرفتارۍ په ارادې سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل یار غار و مزار صدیق اکبر رضی الله عنه ته فرمایي لا تحزن ان الله معنا. اے ابو بکر غمجن کېږه ما د الله جل شانه معیت ما سره هم دی تا سره هم دی مونږ دواړو ته د الله معیت حاصل دی. اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا نو دا معیت خداوندی دی. ان الله مع المتقین بشک الله جل شانه دا الله معیت دا متقیانو خلق سره دی پرهیزګارانو خلق سره دی. کم خلق په تنهایی کې په خلوت کې دا الله تبارک وتعالی نه یره کوي دا الله جل شانه د نافرمانی نه د معصیت نه ځان بچ ساتي د ګناه نه ځان بچ ساتي نو دا متقیان دي. نو ان الله مع المتقین دا الله تبارک وتعالی مدد او نصرت دا متقیانو سره. نو فرمایي وقال الله انی معکم او ویلو الله جل شانه الله جل شانه دوی د سویلو انی معکم زه به تاسو سره یم خو زه به کله تاسو سره یم هغې دپاره شرایط دی. لئن اقمتم الصلاه یو دا چې تاسو مونځ به ادا کوئ که تاسو پابندي وکړه د مانځه نو چونکې د الله تبارک وتعالی مدد چې یو مسلمان ته حاصلېږي نو هغه د مانځه په ذریعې سره حاصلېږي. واستعینوا د الله مدد حاصل کوي بالصبر والصلاه د صبر په ذریعه باندې او د مانځه په ذریعه باندې د الله مدد حاصل کوي. ان الله مع الصابرین بشک الله جل شانه هغه د صابرین سره دی د الله مدد صبر کوونکو خلکو سره دی. او دغسې د الله جل شانه د مدد د حصول لپاره چې کوم ذرایع دی په هغې کې ټول نه غټه ذریعه بنیادي ذریعه هغه مونځ دی چې کله یو مسلمان د مانځه پابند وي رب کائنات هغه معیت خداوندی هغه د سره شامل حال وي. او متعدد احادیث مبارکو کې دا مضمون راغلی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې الله رب العالمین فرمایي چې کوم بنده زما د مانځه پابندي کوي نو دی زما په ذمہواری کې وي
او چې کوم مؤمن بنده د مانځه پابندي نه کوي دا زما د ذمہداري نه خارج دی په خپل خوخه باندې دی ژوند کې چې څنګه وي او دغه سي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې چا چې د مانځه پابندي وکړه نو دغه مونږ د لپاره کان له دا مونږ دغه د لپاره چې دی اتمام حجت د لپاره حجت بوي برهان بوي دلیل بوي پر ورځ د قیامت د نجات ذریعہ بوي او چې کم کس د مانځه پابندي اونې کی لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجات یوم القیامه نه به د لپاره نور وي نه به حجت وي نه به د نجات ذریعہ وي پر ورځ د قیامت وکانه یوم القیامه او دغه بنماز انسان په ورځ د قیامت چې دی مع قارون و فرعون و هامان و ابی ابن خلف بنماز انسان حشر په ورځ د قیامت د قارون د فرعون د هامان او دغه سید ابی ابن خلف چې کوم لوی لوی د کفارو سردارانو هغه سره به د بنماز انسان حشر کیږي موږ دا د اسلام د لپاره داسې د سرنګ چې د انسان د بدن د لپاره سر دی بغیر د سر نه هغه ته لاش ویل شي هغه ته څوک انسان نه وي نو بغیر د موږ نه یو مسلمان ته څوک مسلمان نشي ویلي ځکه نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې بین العبد و بین الكفر ترک الصلاه د مؤمن او د کافر په منځ کې فرق چې دی هغه موږ دی او دغه سبل حدیث پاک کې دوه جهان سردار مبارک فرمایي چې من ترک الصلاه متعمدا فقد كفر چې کم کس قصدا عمدا موږ پرې خود نو دی کافر شو او دی حدیث مبارکه مبارکی تمام محدثین کرام فقهای کرام هغه فرمایي چې دی واقعتا انسان کفر ولا عمل کو امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې اگر چې د مانځ پر خودلو سره یو سره کافر کیږي نه د کفر سرحداتو نه یو سرحد ترسي ځکه چې ابلیس راندې درگاه شو د جنت نه وشړل شو هغه یو دوا 15 لس شل منځونو نو قضا کړي بلکې صرف د یوې سجدي نه انکار کړو صرف د یوې سجدي نه انکار وکړو رب کائنات څومره سزا ورکړو راندې درگاه یو سړی مسلمان وي مؤمن وي د ایمان دعوا کوي او بیا دی مانځه پټین کې ود پات شي دی د مؤذن आवाज اوري جمعه ته حاضر نشي او بیا دی د مؤمن د رزق ټوټلی تعلق هغه د مانځه سره دی الله رب کائنات د مانځه د مؤمن د رزق تعلق هغه د مانځه سره تړلې دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک پکور کې وکلا د رزق په باره کې د چوله 100 ورځې به چوله بل نشو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دا آیت تلاوت کو وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى زما محبوب پیغمبر ته خپل د کور والو ته د مانځه حکم کوه خپل هم د مانځه پابندي کوه لا نسألك رزقا د رزق تاسو مونږ ته نه کو نحن نرزقك بلکې مونږ به ته رزق درکو والعاقبة للتقوى بهترین انجام هغه د پرهیزګارانو لپاره دی نو د مسلمان مکمل د رزق د وسعت او د فراخي او د تنګي تعلق هغه د مانځه سره دی او د بے نماز انسان نقد سزا په دنیا کې الله جل شانه دا ورکړي چې دغه رزق او دغه معیشت تنگ شي رزق پاغه باندې را تنگ شي باوجود د وسایلونو باوجود د ضرورتونو الله رب العزت پاغه باندې رزق را بند نو الله تبارک وتعالى فرمایي انی معکم زبتا تاسو لئن اقمتم الصلاه خو شرط دا چې تاسو د مانځه پابندي کوئ ورسره د زکات او ورسره د انفاق فی سبیل الله هغه تفصیلی ذکر دی باقی حساب ان شاء الله بل ورځ به درس کې بیان وشي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك